په بچو باندې ولګي زما ستا په دې کلی باندې چې کوم دی زما ستا په دې علاقه باندې دغه انوارات چې کوم دی راوړي زما ستا او زما ستا الله جل جلاله ډېر فضل او کرم په موتا باندې وکړو چې موتا یې خپلې خبرې ته کېنولو د الله او د الله د رسول دا مبارکې خبرې د دې توفیق موتا ته راکړو چې دغه خبرې موتا واورو دا خبرې د چا دي دا د الله جل جلاله خبرې دي دا زما خبرې نه دي دا د نبی علیه الصلاة والسلام دغه مبارکې خبرې دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای القرآن حجة لك او عليك وای دا قرآن بیا ستا دپاره حجت شي او یا به په تا باندې حجت شي اوس که موتا په دنیا کې د قرآن سره مینه وکړه او د قرآن سره محبت وکړو نو په دنیا کې به الله جل شانه مقام او مرتبه راکړي او په آخرت کې به هم راکړي په آخرت کې به یو مرتبه او یو مقام دا هم وي چې کوم ماشوم حفظ وکړو د الله کلام خپلې سینې سره ولګو او په خپل زړه کې ورله ځای ورکړو نو دته به الله جل جلاله فرمایي ځان سره لس هغه خلک بوځه جنت ته په کومه باندې چې جهنم واجب شوی وي یقین کوي بس دا زما استاد لپاره یو لوی سعادت دی چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله زما بچی ته وایي د قیامت په ورځ الله جل جلاله زما بچی ته وایي چې دا بوځه جنت ته طالب مقام درکې طالب مرتبه درکې چې الله جل جلاله ستا بچی ته حکم وکړي چې ځان سره هغه خلک بوځه په چا به موتا باندې خصوصي فضل دا وکړي چې موتا یې خپلې خبرې ته کېنولي بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمای العلماء ورثة الانبیاء علما چې کوم دی دا د انبیاو وارثان دي د دې علماو د دې سره مینه وکړئ د دې سره محبت وکړئ یقین وکړئ بس دا دنیا چې آباده ده په دنیا کې چې تاسو دا صحیح نه او په دنیا کې چې تاسو دا خپل بچی نه دا اوس ښکلې پګړۍ والي دي څومره مزه کوي څومره خوند کوي دا د دې علماو برکت دی دا د دې علماو هغه محنتونه دي تاسو ماته ووایئ چې دا عالم دا ستا په دې کلي کې نه وی نن به دا محفل هغه ستا په کلي کې نه و چې دا عالم نه وی او دا علما کرام دا طلبه کرام ستا په دې کلي کې نه وی ستا په دې علاقه کې